دلته کې استفهام انکاری دی او دا وجه یعنی چې دی ایمان د نه راوړو یو وجه موجود نه وه او د دې د ایمان د راوړو ټولې وجې موجود وي خو بیا دا کوم چې ازلي بدبخت او د ایمان نه دی راوړی څومره نښې د ایمان د راوړو چې وي هغه دې ته موجود وي لکه پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دی ایمان نه راوړو نو نبی علیه السلام خو د دې سره 40 کاله پاتې شو او د دې په دغه کې په معاشره کې لوی شو او د نبی علیه السلام اخلاق خپې جندل دی نبی علیه السلام ډیر د خوانه پیجندو د هغوی نسب ورته معلومو ار یو سیز ورته معلومو دا ورته پته و چې نبی علیه السلام چېرته مکتب سکول یونیورسټۍ کالج ته نه دی تللی د یو عالم خواله نه دی تللی دا دې ټولو ته پته وه او ټولو ته پته و چې دا امین دی او دا صادق دی بلکې امین او صادق لقب ورله دی ورکړ او نبی علیه السلام صادق او امین د دې ارس باوجود چې دی نبی علیه السلام پیجندو چې دې د چا خواله نه دی تللی د جادوګر خواله نه دی تللی د عالم خواله نه دی تللی سکول مدرسې ته نه دی تللی یو امي دی او بیا د نبی علیه السلام د مبارک ژبې نه داسې ناشنا کلام اورېدل چې ټول شاعران او ټول ادیبان او ټول بلیغان ورته ګوته په خوله باندې دي چې د انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر د دې صورت په شان صورت چا جوړ نه کړلی شو په دروازه باندې وي دا صورت ولیکو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر او د الله تعالی شان دادی چې په کوم وخت کې د کوم سیز رواجی په کوم قوم کې او کوم سیز پکې غالب وي نو هغه شان د معجزه پیغمبر لور کی لکه د موسی علیه السلام په دور کې د سحر رواجو نو الله تعالی ورله داسې معجزه ورکړله چې ټول ساحران ناکامه کړل او د نبی علیه السلام په دور کې د شعر او د شاعرۍ رواجو عرب اکثر چې کوم دي شاعران نو چې دا آیات په دروازه باندې ولیکو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یو شعر براتلو او چې د دې په شانتي یو کړه ورپسې جوړه کما هغه به په دروازه آیات یو شعر ولیکو نو لاندې به شاعران راتلل خپل کړه به وروسته جوړوله هغه به پسې لیکله ټول شاعران بتلل او غوته به خلک نیوله او اس یو قسمه یو شعر ورپسې وروسته جوړ نکو اخره کې یو شاعر راغی هغه لاندې ولیکل والله ما هذا كلام البشر په الله تعالی مې د قسم چې دا د بشر د انسان کلام نه دی دا د الله تعالی کلام بس دغه جمله ولیکله او نورې څه ونه لیکل نو دې ټولو ته پته وه د ایمان د راوړو ټولې وجې د دې موجود وي د ایمان نه راوړو د دې یو وجه موجود نه وه بیا ایمان نه دی راوړی یعنې داسې نوي څیز نه دی دا کلام چې کوم دی موسی علیه السلام ته راغلی عیسی علیه السلام ته راغلی داود علیه السلام ته راغلی یعنې آسماني کتابونه په هغې هم نازل شوي داسې نوي څیز نه دی چې دې ته کوم دیوي زموږ مشران ته نه دی راغلی نو چې نوي څیز نه دی نو پکار ده چې دې ایمان راوړی وي په دې قرآن باندې نو آیا دې د پیغمبر نه دی پیژندلی د خوانه 40 کاله زندګي پکې تېره کړله او د دې سره په یو معاشره کې پاتې شو دی ورله صادق او د امین لقب ورکو چرته دروغ نه دی ویلي چرته دوکه نه ده کړې چرته چاته چې کوم دی ترخه خبره نه ده کړې همیش لپاره د خلکو د خیر لپاره سوچونه او کارونه کړي دي او دروغ یې نه دی ویلي مکتب مدرسې ته نه دی تللی نو دی دا پیغمبر نه پیژني نو چې پیژني چې دی مکتب مدرسې ته نه دی تللی او بیا هم داسې ناشنا کلام چې کوم دی اوري نو دې نه معلومه دا شوله چې دا د انسان کلام نه دی دا د شاعر کلام نه دی دا د الله تعالی کلام دی او د الله تعالی په حق پیغمبر دی نو دا وجه موجود و د ایمان دراوړو د ظالمانو بیا هم ایمان رانوړو ظالمانو به نبی علیه السلام ته د لیونتوب نسبت هم کو چا به د مجنون دی چا به دا ساحر دی چا به دا لیونی دی نو دا پیغمبر لیونی نه دی دی روغ دی خودی ته حق کتاب او حق دین راوړی دی او دا ظالمان حق دین دا بد ګڼي نو د دې وجې نه د دې د سحر او د جادو او د لیونتوب نسبت کی ولو اتبع الحق کو چېرې د حق تابعداري کړې وي نو کو د حق نه مراد الله تعالی شي نو بیا به مراد دا شي چې کو چېرې الله تعالی د دوی د خواهش د دوی خواهش سو د دوی خواهش شرک کو چې د الله تعالی سره په خدایي کې بوتان شریک کی
شرک ور سره چې کوم دی جوړ کی شریکان ور سره ونیسي نو کو چېرې د دې نه حق نه مراد الله شي د الله تعالی مراد دی نو کو چېرې د الله تعالی د دې د خواهشاتو تابع شي والعیاذ بالله نو بیا به ټول ملک او ټول دنیا کې به شرک خور شي وي د هغې نتیجه به دا راوتلې وه چې الله تعالی به عذاب راوستی وي هر څه به ختم کړي یا د حق نه مراد پیغمبر علیه السلام شي نو که پیغمبر علیه السلام د دوی د خواهشاتو تابعداري کړې وي نو الله تعالی به ډېر داسې نشي کېدی دا ناممکنه ده پیغمبر خو الله تعالی د حق د پرچار دپاره رالیږي خو دا هسې یو بالفرض والمحال خبره کوي مونږ کله کله وایو د منطقیان په منطق کې چې بالفرض کو چېرې د اسمان د لاندې وي او ځمکه د پاسه نو ځمکه نه د پاسه ده نه اسمان د لاندې خو کو بالفرض داسې وي نو داسې ده نه نو د پیغمبر نه د حق نه علاوه بله لار اختیارول دا د پیغمبر نه ناممکنه ده ځکه پیغمبر الله تعالی د خلکو د هدایت لپاره رالیږي د دې وجې نه انبیا علیهم السلام الله تعالی ټول معصوم پیدا کړي دي الله تعالی بچ ساتلي نو کوم مراد د پیغمبر علیه السلام شنو کو پیغمبر علیه السلام د دوی د خواهشاتو تابعداري کړې و نو بیا هم الله تعالی ډېر په قهر شوی ډېر غوسه شوی و د هر څه به درهم برهم کړي یا د حق نه مراد دین شي نو کو دین دې هم مراد شي د حق نه نو بیا هم کو دا دین د دې د خواهشاتو تابع شوی نو بیا به هم شرک ټوله دنیا کې خور شوی بس د ټولو نتیجه دا ده چې شرک په ټوله دنیا کې خور شوی نو نتیجه به دا راوتله چې الله تعالی به د ځمکه هم راټول اسمانونه هم په دې ټولو به عذاب راوستي هر څه به درهم برهم کړي د دې نه مزدوري غواړي به تبلیغ باندې نو ما اجر الا علی الله پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه مزدوري نه غواړم زما مزدوري په تاسو باندې نشته صرف الله تعالی باندې ده نو پیغمبر په دعوت او تبلیغ باندې چې نه مزدوري نه غواړي نو نبی علیه السلام د الله فرمایي چې ته د دې ظالمانو نه مزدوري خو نه غواړي او بیا هم د ایمان نه راوړي نو ته کو تا د پیسې غوښتې په دې دعوت باندې او په دې ایمان راوړو باندې نو پکار ده چې دې ایمان نه وي راوړی خو ته دې مزدوري نه غواړې پیسې ته نه غواړې نو چې نه غواړې نو دا وجه د ایمان د راوړو موجوده نه پکار ده چې دې ایمان راوړي ته به خپل مطلب نه کوي خو د دې د خیر خوای دپاره لګیایي ستا د رب چې کوم مزدوري تاله ستا کوم رب درکې ډېره غوره ده طرف ته اشاره ده چې د دین ته څه نه غواړې تاله به الله تعالی مزدوري درکې په آخرت کې او په دنیا کې الله تعالی رزق ورکوونکی دی هر چاته رزق ورکړي نو تا ته به هم ښکلی رزق درکړي دا وجه هم د ایمان د راوړو موجوده ده چې ته دې کږې لارې ته دې بللی نو پکار ده چې دې ایمان نه راوړي خو دې خو سمې لار ته بلې او دا ظالمان بیا هم ایمان نه راوړي نو دا وجه هم د ایمان د راوړو موجود ده دې ایمان په آخرت نه راوړي نو جنت والا چې کومه لار ده صراط مستقیم نو د هغې نه دې د دې وجې نه مخ اړي